الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون وأيضا قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف وایس اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير حضارو محترمینو سامعینو مهاجرینو او انصارو زنانو مردانو د علماو تقریرونه د هغوی مقصد او هدف هغه اصلاح د مسلمانانو وي اصلاح د خلق وي خو لیکن بس دومره فرق دی چې د مسجد چې کوم امام وي عالم وي هغه چې کله تقریر کوي نو خلق چندان التفات نه ورته کوي ځکه وایي دا عالم دی زموږ سره شناخته او کم چې د بهار عالم راسي د بهار مولوی راسي نو بیا خلقو توجه یې ورته کني یو عالم یو خبره یو اصلاحي یو هدف وي نو په کار دا ده که د بهار نه عالم راسي موږ ته که زموږ خپله مسجد امام وي که د کلي محلي امام وي عالم وي په کار دا ده چې هغوی ته موږ په متوجه باندې کښېنو د هغوی نه مسله زده کړو چې اصلاح زموږ د نفس وسي اصلاح زموږ د ځان وسي نو خواهش دا لرم ستاسو څخه چې توجه باید وانه اړوئ چې کم خبره زه درته کومه هغه په مغز کې ځای ورکاس په دماغو کې ځای ورکاس عملي وګرځواس اصلي هدف زموږ او ستاسې دا دی چې کومه مسله زده کوو کم احکام زده کوو کم اوامر زده کوو هغه باید په ځان کې عملي وګرځوو خداوند متعال د مؤمنانو لس صفته ذکر کوي باقاعده خداوند متعال په 11 سپارې کې د مؤمنانو لس صفت ذکر کوي په 18 سپارې کې خداوند متعال د مؤمنانو لس صفتونه ذکر کوي کچيري یو انسان یو مسلمان یو مؤمن
دغه صفتونه په ځان کې راولي موجودي کې نو پوسه چې دی کامل مؤمن دی. زه به بعضې درته ووایم انشاءالله په هغه کې به لږ تشریح هم وکړو. خداوند متعال اولنی صفت د مسلمانانو دا ذکر کوي الذين هم في صلاتهم خاشعون. مؤمنان هغه څوک دي، مسلمانان هغه څوک دي، کامل مؤمنان هغه څوک دي چې خپل په ملانځه کې عاجزي کوي، خپل په ملانځه کې خشوع کوي. ملنځ د زړه لمونځ وي، د ژبې لمونځ وي، د سترګو لمونځ وي، د غوږو لمونځ وي، د ټول بدن لمونځ وي. دې ته عاجزي وایي، دې ته خشوع وایي. نو خداوند متعال اولنی صفت د مؤمن دا ذکر کوي چې خپل په ملانځه کې به خشوع او عاجزي کوي. یوی عادت یوی عبادت. باید موږ عادت ونکو، باید موږ عبادت وکو. یوی عادت بس اودس وکړه راسه ملانځه ته، بس ودرېږه په ملانځه باندې، نور زړه دې په ملانځه کې نه وي، زړه دې یا په تجارت کې وي، زړه دې یا په کاروبار کې وي، مغز او سوچ دې په نورو ځایو کې وي. دا معلومات نه درته کېږي چې ما یو رکعت وکړئ که دوه مې وکړل که درې مې وکړله. دا معلومات نه درته کېږي چې ما کم صورت پکښې ووایي. دا معلومات نه درته کېږي چې ما تحیات په څه ډول وویله، اللهم صل اللهم بارک اللهم ربنا مې په څه ډول وویله. نو دې ته بیا کامل لمونځ نه وایي، دا عادت دی. کامل لمونځ هغه دا دی چې تا ته به پوره معلومات د ملانځه کېږي. یو امام و وایي دا په ملانځه کې خطا وتی، نو مقتدیان خپل منځ کې سره مختلف سول چې آیا 3 رکعات یې کړي دي که 4 رکعات یې کړي دي. یو سړی راپاسېدی، یو مقتدی و، هغه راپاسېدی، ورته وویل تا 3 رکعاته کړي دي. وایي ولې ما 3 رکعاته کړي دي؟ وایي ځکه چې مخکې به چې کله ستا شاته ولاړ ومه نو په زما خپله 4 دوکانونه دي. وایي نو په یو رکعت کې به یو د یوه دوکان حساب وکئ، په 2 رکعت کې به 2 رکعت دوکان حساب وکئ، په 3 رکعت کې به 3 دوکان، په 4 رکعت کې به د 4 دوکان حساب وکئ. تا به کله چې سلام وګرځوئ زما دوکانو حساب هم ختم سو. خو لیکن دا اوس چې تا سلام وګرځوئ زما 3 دوکانو حساب ختم سوی و، د یو دوکان حساب پاته و. نو معلومه سول دا خبره چې تا 3 رکعاته کړي دي. نو دې ته بیا عبادت نه وایي، دا بیا عادت دی، دا بیا عادت دی. خداوند متعال په 21مې سپارې کې بیان کوي چې ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر. بېشکه لمونځ چې د مسلمانانو تاسو د ګناهونه بچوي، که هغه وړه ګناهونه وي که هغه غټ ګناهونه وي. نن زه حیران دی لرم چې مسلمانان لمونځونه کوي، پوره لمونځونه کوي، کامل لمونځونه کوي، بیا هم ګناهونه ځینې کېږي، بیا هم غیبت ځینې کېږي، بیا هم تهمت ځینې کېږي، بیا هم زناوې ځینې کېږي، بیا هم لواطت ځینې کېږي، بیا هم نور فاحش کارونه کوي. زه حیران دی لرم چې خداوند متعال هلته فرمایي څوک چې لمونځ کوي، په لمونځ باندې پابندي کوي، د هغه څنې کوچنی ګناه نه کېږي، د هغه څنې غټه ګناه نه کېږي. تاسو خپل په ځان کې سوچ ووایئ چې ولې زموږ څنې دا ګناهونه کېږي. الله چې کومه خبره کړې ده هغه به صادقه وي. الله صادق او مصدوق دی چې کومه خبره الله کوي هغه صحیح ده. نن ولې زموږ څنې ګناهونه کېږي؟ څه وجه ده؟ وجه به دا یې زه وایم چې زموږ لمونځونه صحیح لمونځونه نه دي. که چیرې زموږ لمونځونه صحیح لمونځونه سي، زموږ لمونځونه پابند لمونځونه سي، بیا به زموږ څنې ګناهونه نه کېږي. یو پنجابي یو ځای مجلس و پنجاب کې، نو موږ ته یې وویله، زموږ یو ملګري ته یې وویله وایي زموږ پنجابیان چې کوم دي هغه لمونځونه ډېر نه کوي، یوه جمعه بل جمعه د لمونځ پابندي کوي، او ستاسو پټانان چې کوم دي دا په لمانځه باندې پابندي ډېره کوي، خو لیکن بیا هم وایي ګناهونه ځینې کېږي
او هلته خدای پاک وایي ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر. وایي دا څه وجه ده؟ وایي دا څه وجه ده؟ موږ ته خو جواب نه و که نه. هدف ته د دا و، مقصد د دا و چې لمونځونه باید په کامله توګه سره وي، لمونځونه باید په صحیح طریقه سره وي، خشوع عاجزي پکښې وي، ریا سمعت نه وي پکښې. بس د شپې راولاړ شي تهجد وکړي ولا بزرګ شوم زه، 2-3 میاشتې تهجد پابندۍ سره وکړي ولا بس تر ما نه بل کامل نشته، کامل هم زه یم، ولی هم زه یم، عالم هم زه یم، پیر هم زه یم، متقي هم زه یم، ټول په ځان باندې تمام کړي. دا بیا لمونځ نه دی، دا تقوا نه ده. نو خداوند متعال موږ ته وایي د مسلمان اولنی خصلت دا دی چې دی به خپل په لمونځ کې څه کوي؟ پابندي کوي، د لمونځ پابندي به کوي. دا مؤمن دی. دویم خصلت د مؤمن والذین هم عن اللغو معرضون. دویم خصلت د مؤمن دا دی چې د عبثو کارونه، د عبثو خبرونه اعتراض کوي، پرهیز کوي د عبثو خبرونه، د لهو لعب نه پرهیز کوي. نن سبا خو چې کله ځوانان سره جمع سي قصدن بارون یو راولاړ سي، قصدن د ګپ شپ جوړي، خندا جوړي کړي او نقل کیسه جوړي کړي، بیا خپل په دا ګپ شپ باندې بیا فخر افتخار هم کوي. زه خو داسې ګپه کوم، داسې لهو لعب کوم، داسې خنداګانې کوم، ما په خبر باندې خلک خاندي، دی په خوشحالېږي په دې باندې. نو دویم خصلت د مؤمن دا دی چې د خبرو د عبثو خبرو نه دی څه کوي؟ پرهیز کوي. دریم والذین هم لفروجهم حافظون. دریم صفت د مؤمن چې دی وایي زه مؤمن یم، کامل مؤمن یم. دریم صفت دا دی چې خپل د فرج حفاظت کوي، خپل د فرج حفاظت کوي. یعنی مطلب دا چې زنا نه کوي، لواطت نه کوي، خپل د فرج حفاظت کوي. دا کامل مؤمن دی، دا کامل مؤمن دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي د قیامت علامې دا معلومې دي، خو لیکن قیامت نه دی معلوم. ان الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. 15 دا شیان دي چې صرف الله ته معلومات څه بل چا د معلومات نشته، خو لیکن علامې د قیامت رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان کړي دي. یو علامه د قیامت دا ده، توجه مو غواړم دا موبایل دو شان ته مو ګورئ. یو علامه د قیامت هغه دا ده چې زنا او لواطت به زیات سي، زنا او لواطت به زیات سي. بل علامه د قیامت هغه دا ده چې خپل پیسې به خلک په مځکو باندې ورکوي، په ایله ځمکې باندې خپل پیسې به ورکوي. بل علامه د قیامت دا ده چې کوچیان چې کم دي، دا موږ ټول تاسو کوچیان یاست، د غرونه راغلي یو، څوک د وزیرستان راغلي دي، څوک شمالي وزیرستان دي، څوک جنوبي وزیرستان دي، څوک د یو ځای څوک د بل ځای. خو څه به کوي؟ بلډینګونه به جوړوي، یو چت، دوه چته، دریم چت. دا قیامت، دا د علامې د قیامت علامې دی وایي. مقصد مې دا دی چې دریم صفت خداوند متعال څه بیانوي؟ والذین هم لفروجهم حافظون. زنا نه کوي، لواطت نه کوي. دا د کامل مؤمن یو صفت دی. نن سبا تاسو وګورئ څومره عامه سوې د زنا او لواطت، څومره عامه سوې د زنا او لواطت. زما جانان رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي په کوم کلي کې چې زنا زیاته سي، په کوم کلي کې چې لواطت زیات سي، هلته د خداوند متعال رحمتونه پورته کیږي، هلته ملائکې د رحمت پورته کیږي. د هغه په مقابل کې به خداوند متعال خپل قهر راولي، خپل غضب به راولي، ملائکې د غضب به راځي، ملائکې د قهر به راځي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي زنا خو څه کوي؟ زنا خو څه کوي؟ څوک چې زنا کوي چې عرش په لړزه سي، کرسي په لړزه سي، اسمان مځکه په لړزه سي. څوک چې لواطت کوي، چې نن سبا هلک بازي ورته وایي، نن سبا به چې بازي ورته وایي، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي مړه که هم فاعل مړ که هم مفعول مړ که. رسول الله صلی الله علیه وسلم اصحاب فرمایي، علی رضی الله تعالی عنه فرمایي په اور کې وسوځوه،
ژوندی وسوه سو چې دا کار کوي. خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه په مناقبو کې راځي، دی فرمایي وایي زه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په سفر باندې واستولمه، په جنګ باندې واستولمه، چې ومې کتله چې هلته یو سړی مې ګیر کړلو چې هغه لیواتت یې کوي. دا لوتی و لیواتت دې ته وایي چې هلک سره دا کار کوي. لوتی و ما چټ ور واستوئ، ابوبکر رضی الله تعالی عنه ته مې چټ ور واستوئ، په چټ کې مې ولیکله چې یو سړی دی چې هغه لوتی دی لیواتت کوي، د دې څه حکم دی؟ ابوبکر رضی الله تعالی عنه خپل اصحاب سره راجمع کړله، مشوره یې ځینې غوښتله چې دې به څه حکم وي. علي رضی الله تعالی عنه ورته فرمایي وایي ای ابوبکر کم کار چې د لوط علیه السلام سره سوی دی هغه کار د دا سړي سره هم وکړه. د لوط علیه السلام سره څه کار وسو؟ د لوط علیه السلام یو څو خصلت پکې موجود وله، د هغه د قوم نه دا خصلتونه مشترفات دي. یو خصلت چې په عام مسلمانانو کې خاص کر په پښتنو پنجابیانو کې دا سته. اولنی دا خصلت دوی و چې چرګان بیا جنګوله، دا دوی خصلت و. نن سبا دا خصلت پښتنو ته هم پاته سو، پنجابیانو ته هم پاته سو او ورته وګورئ چې دا کار کوي. دویم تړۍ به خلاصې وي، ګریوانونه به خلاص وله، بس ذات یې بدماشان وله. نن سبا بدماشان چې کوم ځوانان دي دا بدماشي نه ده، بدماشي دې ته وایي چې په دین باندې ته بدماشي وکړه، دا بدماشي ده. تړۍ خلاصې کړه ګریوان یې لکه دا د لوط علیه السلام د قوم خصلت و، دا کار به کوئ. دریم خصلت د لوط علیه السلام قوم هغه دا خصلت و چې د په قوم کې دا ژیرې خریل دا پیدا سوله. شیطان په شکل د انسان ورته راغی او دا طریقه یې وروښوله. پخوا کافرانو که مسلمانانو ژیرې یې پرېښولې، خو لیکن د لوط علیه السلام قوم کې شیطان په شکل د انسان ورته راغی او چل یې وروښوی، داسې وکړئ و داسې وکړئ، هغه چل یې وروښوی. د ژیرې خریل یو داسې ګناه وي چې هغه 5 منټو ګناه وکړه او بیا د ګناه سنې فارغه سه، 10 منټو ګناه وکړه د ګناه سنې فارغه سه، کیتیه که 10-15 منټه نیم ساعت په ګناه کې اخته بیا به ختم سي. دا رقم نور داسې ګناه وي که 10-15 منټه ختم بیا به ولاړ سي ځینې. خو لیکن دا ژره خریل او دا ژره کونډې کول دا داسې ګناه ده چې 24 غنټې په دې ګناه کې اخته ہے، 24 غنټې په دې کې ګناه کې اخته ہے. که په ملانځه باندې ولاړې هم په ګناه کې اخته ہے، که ذکر کوې هم په ګناه کې اخته ہے، که تسبیح وایې هم په ګناه کې اخته ہے، که بدعې هم په ګناه کې اخته ہے. خدای نه خسته که زکندن په دغه وخت کې درته راسي چې ستا ژره کونډې کړې وي یا ژره دې خریلې هم په ګناه کې اخته ہے، په قبر کې چې پرېښول سي هم په ګناه کې اخته ہے، د الله حضور ته چې مخامخ ودرېږي هم په ګناه کې اخته ہے. 24 غنټې په ګناه کې اخته ہے، داسې ګناه ده. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې ژره کونډې کوي یا ژره خوري دا داسې ګناه ده لکه زما په سینه مبارک باندې چړه راتېروي. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت طریقه ده، سنت مؤکد ده، سنت مؤکد. واجب ده بعضې علما وایي، ګناهګار یې ګناه کبیره ګناه ده، ښکاره ګناه ده. یو داسې پټ ګناه کوي، د شپې پټ ګناه وکړه ته و الله خبر. یو داسې ښکاره ګناه جهر باندې ګناه کوي، ټول معلومات کې دا د ګناهګار د ژره خوري. چېرته هم چې کله موږ تقریر کړی وي پنجاب علاقو کې، هلته خامخا یو کس 2 کسه پیدا سوي وي لاسونه پورته کړي چې یاره بس ما د الله د رضا لپاره ژره پرېښول. یا که داسې ونه سي بیا یو ورځ تېره سي مدرسې ته راسي مولي صاحب زما په ژره دعا وکړه بس. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من تمسک بسنتي عند فساد الامت فله اجر 100 شهیدا. چې کله فساد زیات سي لکه نن سبا چې فساد زیات دی، چې زما یو سنت زما امتي را ژوندی کې الله به د 100 شهیدانو اجر ورکوي. یو سنت را ژوندی کوي الله به د 100 شهیدانو اجر درکوي. نن سبا خو دین علماو ته پاته دی، حافظانو او قاریانو ته پاته دی، بس عوام خو ځان ځنې باسلی دی چې دین پوهېږي، عالمان پوهېږي، دین پوهېږي.
دا د مشترکه دین دی، ټول باید دې ته خدمت وکړو. موږ مسواک سنت طریقه ده پاته سوې ده، د تبلیغیانو حضراتو د مولوي صاحبانو دغه عمل دی، نو ټولو پرېښی دی بالفرض. نو څوک یو ځوان دا وغواړي زه به دا سنت ژوندی کوم د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت، او راواخي په دغه نیت باندې چې ما ته عالم وویل چې په وخت د فساد کې یو امت یو سنت را ژوندی کړي، الله به د سلو شهیدانو اجر درکوي. د الله خزانې خو ډېرې لوی دي، الله به د سلو شهیدانو اجر ورکوي. یو سړی په دې نیت باندې ژره پرېږدي چې ما ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم وارث دا خبره وکړله چې الله به د سلو شهیدانو اجر درکوي. نو بله خواته ولاړم، خالد بن ولید چټ ور واستوی ابوبکر ته. ابوبکر علي راوغوښتی، وایي څه فیصله ده په دې کې چې څوک لواطت وکړي، هلک بازي وکړي. علي صاحب وویل د لوط علیه السلام د قوم کار ورسره وکاس. لوط علیه السلام قوم څو خسرته وه، مخکې ما درته وویل عام خسرت یې دا و چې دوی به د نارینهو سره دا کار کوئ، بدفعل به کوئ. اتأتون الذکران من العالمین، الله وایي تاسو لواطت کوئ. بیا خدای پاک څه ورسره وکړله؟ فلما جاء امرنا جعلنا عاليها سافلها وامطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. جبرائیل علیه السلام خپل په وزر کې پورته کړل دا ټول قوم، اسمان ته وخېژول، تر اسمانه پورې پاسې راوغورځول، بیا ډبرو باران یې ورباندې وکړي. نو علي رضی الله تعالی عنه ورته فرمایي ای ابوبکر د ده خلافت وایي دا کار ورسره وکړه دغو خلقو سره. اوس خو جبرائیل نسته، څه کار ورسره وکړه؟ غره ته یې وخېژو، د پاسه د غره یې را کرکنډه کړه، د پاس ډبرو باران باندې وکړه، مړ یې کړه. دا د لوطي دا حکم دی. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي د دې وایي دا کار دی چې په اور یې وسوځه، ژوندی وسوځه په اور باندې. ابو سعید خدري رضی الله تعالی عنه فرمایي وایي اوس نسته زما په امت د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې، خو را به سي داسې خلک به پیدا سي، داسې قوم به پیدا سي چې هغه لوطیان دي، لواطت به کوي، هلک بازي به کوي، بچه بازي به کوي. 3 قسمه دي وایي، دا 3 سره په لواطت کې شامل دي. یو دا دی چې د هلک سره اوس بیا څه دی؟ اوس بیا د رحمان با شعر وایي ښکلي مخ ته په کتو کې ګناه نسته چې په زړه کې دې څه عیب نه وي رحمانه. دا شعر هم ورته تېر کړي، ما خو څه په زړه کې عیب نسته، زه دې مکمل د دغو ګناهونه ډک دی، هسې په خوله دا خبره کوې. نو ابو سعید خدري رضی الله عنه فرمایي وایي ژر دی پیدا به سي داسې خلک 3 ډلې به وي چې دا به ټول لوطیا دي. یو دا دی چې هلک سره به صرف گفتگو کوي، صرف خبرې به ورسره کوي، په دغه سره به خپل عشق او محبت کوي. دا یو. دویم دا چې غاړه په غاړه به یې ورسره، سینه په سینه به یې ورسره، غیږ په غیږ به یې ورسره. دا یې 2. دریم دا دی چې مکمل بدپیلي به ورسره کوي، لواطت به ورسره کوي، د شا د خوا به ورته راځي. دا 3 قسمه ابو سعید خدري رضی الله عنه فرمایي په لواطت کې شامل دي. دا 3 سره دغسې سزا ورکه. نن سبا خو نسته حکومت، عادل انصافدار حکومت نسته، او موږ ته شریعت دا حکم نه راکوي چې دا کار ورسره وکړه. تاسو دا کار ونه کړئ چې ما ته مولوي صاحب ولیدې پټې د شپې اخواته کې، نه، دا د حکومت کار دی، د قاضي کار دی چې دا کار به کوي، چې دا سزا دې ورکړي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا حکم کوي. الله فرمایي کامل مومن دویم دا دی چې خپل د فرج حفاظت به کوي، خپل د فرج حفاظت وکاس. بل خصلت د مومن دا دی چې خپل په ملانځه باندې پابندي کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا بنماز نه دی، دا چې مونځ نه کوي خداوند متعال 15 عذاب ورکوي. 15 عذاب دې خوا توجه وکړئ. 15 عذاب الله په دې دنیا ورکوي، 3 عذاب الله په زکندن په وخت کې ورکوي، 3 عذاب الله په قبر کې ورکوي، 3 عذاب الله په ورځ د قیامت ورکوي. 15 عذاب چې په دې دنیا الله ورکوي. اول عذاب دا دی چې د په مال او په عمر کې برکت نه وي. څوک چې مونځ نه کوي چې ما باندې څنګه عمر تیر سو او دا زما مال کې برکت ولې نه راځي،
خداوند متعال به د مال سره هم برکت پورته کړي او د عمر سره هم برکت پورته کړي. دا یو. دویم چې الله په دې دنیا عذاب ورکوي، د ده یو نیک کار به الله نه قبلوي. څومره نیکۍ چې کوي، څومره ښه کارونه چې کوي، الله ته به قابل قبول نه وي. دریم د ده د مخ نه به د هر مسلمان په مخ کې نور پروت وي، د ده د مخ نه به خداوند متعال دغه نور اخلي چې کوم نور د اسلام دی. او بل څلورم دعا به نه قبلیږي. دعا دلته وکړي، عاجزي به وکړي، دعا به وکړي، ختم به وکړي، دعا به ولاړ شي اسمان طرف ته وخیږي، د اسمان د مځکې منځ کې به ولاړ وي، دغسې قابل قبول به نه وي الله لره. پنځم اولیاء کرام چې څومره دعاګانې غواړي د امت مسلمه مبارکې، دوی په دې دعا کې شراکت نه لري، دوی په دې دعا کې شریک نه وي. علما چې د امت مسلمه دپاره څومره دعاګانې غواړي چې یا الله امت مسلمه ته بخشش وکړه، یا الله جهنم نه وساته، یا الله د قبر د عذابونو یې وساته، یا الله دا نیکي ورسره وکړه، یا الله دا ورسره وکړه، ده په دې دعا کې برخه نه وي. دا 5 عذاب الله په دې دنیا کې ورکوي. 3 عذاب الله په وخت د زکندن کې ورکوي. یو په تندې باندې به مړ کېږي، تندې به اخیسته وي، مړ به وي. او زکندن ګوري دا سخته ده، دا آسان نه ده. والتفت الساق بالساق الى ربک یومئذ المساق، ډېر سختي موږ ته روانه ده. نو دی به تندې به اخیستی وي، مړ کېږي به تندې، هلته به شیطان کې لاس درته نیولی، تندې به اخیستی، هلته به زکندن سختي وي. او ته به که اشاره ورته وکړې چې راکړه، دې شرط ته یږدې ورته وایي چې ما ته د سجدې اشاره وکړه، داسې لږ سر راته ټیټ کړه، بس اوبه در کوم. اگر دې سر ورته ټیټ کړې خو سجدې ورته وکړل، حالات دې خراب شو، بس په کفر باندې ولاړ یې. نو بېنمازه چې کله دته زکندن راځي، زکندن دی یو په تندې باندې مړ کېږي، تندی به اخیستی وي. دویم ولجې به اخیستی وي. دریم بعزته مرګ به الله ته ورکوي، عزتمند مرګ به نه وي. دا زکندن 3 سختۍ دي چې الله بېنماز ته ورکوي. او بله په قبر کې الله چې 3 سختۍ ورکوي. یو دا قبر به خداوند متعال ور باندې راولي چې یوه پوښتۍ به د بلې پوښتۍ سره یو ځای کړي، چهارې به ورباندې وکړي. او دویم الله به جهنم ورته مسلط کړي تر څو پورې چې ورځ د قیامت راځي. او دریم الله به یو مار ور باندې مسلط کړي. خداوند متعال د دې نوم الشجاع الاقرع ایښی دی. دا یو مار دی، سترګې تکې شنې او نوکانې د اوسپنې، دا به الله ور باندې مسلط کړي. یو ټک چې ورکړي او بیا ګزې به یې لاندې نه باسي، بېرته به راپورته کوي. او بیا به همیشه دا عذاب الله ورکوي. هغه مار به ورته وایي چې ماپښین تر مازدیګره څومره ټیم و، زه به دا ټکونه تا در کوم د ماپښین د وخت دپاره. مازدیګر تر ماښامه څومره ټیم و، دا ټکونه به تا در کوم. ماښام تر ماخوستنه څومره ټیم، د ماخوستن تر سهاره پورې څومره ټیم دی، دا د هر ټیم ټکونه به تا در کوم، ان تر دې پورې چې ورځ د قیامت راځي. او بل په قیامت کې چې الله 3 عذاب ورکوي. عذاب دا دی چې حساب به ډېر سخت وي، حساب به ډېر سخت وي. چې یو وار خداوند متعال یو وار درته وویل چې ولې دا کار دې ولې کړی دی، ولې درته وویل دا اول لفظ یې درته ووایي، بیا کار دې خراب سو. ول لفظ آسان حساب. عائشة رضی الله عنها وخپل رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وویل یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا حسان حساب څه مطلب چې حسان حساب؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې حسان حساب دا مطلب چې الله درته ووایي دا دې کړي دي و، دا دې کړي دي و، دا دې کړي دي و، ورځه چې شمپوشي سره وکړې، ورځه ټول مې درته معاف کړي دي، ورځه جنت ته ولاړ شه. وایي دا حسان حساب دی. انکار خو نشي ورته کولی. الیوم نختم علی افواههم وتکلمنا ایدیهم وتشهد ارجلهم بما كانوا یکسبون. انکار هم نشي کولی. الله به زموږ په خولې باندې مهرونه ولګوي، زموږ لاسونه به ګواهي ادا کوي چې دا کار دې کړی، دا کار دې کړی دی. پښې به پر تا باندې ګواهي ادا کوي، غوږونه به پر تا باندې ګواهي ادا کوي، سترګې به پر تا باندې ګواهي ادا کوي. په خوله باندې که انکار وکړي، په خوله باندې مهر لګېږي. خداوند متعال به ستا اندامونه پر تا باندې شاهدان کوي، دا دې کړي، دا دې کړي دي. بلکې دا څه کوي، ځکه پر تا باندې شاهدي ادا کوي.
اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها. دا خبر به ورکړي، دا مځکه به خبر ورکړي، الله به وحی ورته وکړي شاوس خبر راکړه دا بنده څه کړي دي، هغه مځکه به پر تا باندې شاید یاد کړي دا کار دې وکړې که یا دا دې کړي که یا زما په سر باندې و دا مې کړي دي. نو حساب به ډېر سخت وي، د بینمازه حساب به ډېر سخت وي. دویم د الله په قهر به اخته وي، د الله په غضب به اخته وي، د الله په قهر او په غضب په ورځ د قیامت اخته وي. دریم آخري انجام یې دی جهنم ته به ځي. دا آخري انجام دی، دا آخري انجام دی، جهنم به د آخري انجام وي. نو 15 عذاب الله بینماز ته خداوند متعال څه کړي دي؟ مسلط کړي دي. زه چې کله هم بیان کوم، کله هم چې زه بیان کوم، زه د زنانو بیان خامخا په منځ کې راوړم. دا خو یو اصلاحي بیان و، کینې د علماو دا دستور وي چې په یو شي باندې روان شي، په یو موضوع باندې هغه موضوع سر ته رسوي. د توبې بیان شروع کړي، توبې بیان آخر ته ورسوي. د استغفار بیان شروع کړي، استغفار فضایل بیان کړي آخر سر ته ورسوي. جنگ بدر بیان شروع کړي، جنگ بدر مکمل آخر ته ورسوي. جنگ احد بیان شروع کړي، مکمل آخر ته ورسوي. د هر یو خپل موضوع وي، خو لیکن اصلاحي بیان مطلب دا چې لږ شی باید دا شی ورته ووایه چې دا شی داسې دی، دا شی داسې. تاسو اوس معلومات درته وي چې په چین کې څه حالات دی. وایرس راغلی دی، دا وایرس نه دی، دا طاعون دی. دې ته موږ کتابو کې طاعون وایو. طاعون د الله له طرفه یو مرض دی چې په یو قوم باندې مسلط کړي، بیا خلاصېدو نه څه پرې چې مړه کړي نه وي. دې ته طاعون وایي، نن سبا وایرس ورته وایي. د څه د وجې راغی خبر یاست؟ د څه د وجې راغی؟ د پاکستان تعلیم خلقو یا زنانو چې کوم په چین کې کوي، هسپتال مثال په طور یا سکول یا بل څه، هغو باندې دا پابندي ولګېدل تاسو پرده نه کوئ. د پردې پابندي ور باندې ولګول، پرده به نه وي دلته. که پرده کوي خپل پاکستان کې وکړي، افغانستان کې وکړي، پرده یې منع کړل. الله داسې عذاب ور باندې مسلطه کوي چې نن سبا وایرس ورته وایي، مشتعون ورته وایي په کتابو کې، چې اوس د دوی زنانه هم په پردو کې دي، مردانه هم په پردو کې دي. دا نه چې د الله د عذابه، دا نه د وایرس د وجې نه. اوس تاسو وګورئ، اوس انټرنیټ وګورئ، مکمل ټول زنانه او مردانه ټوله پرده کړې ده، خالي هغه سترګې دي په هغه باندې تشمیکې راوده کړي، مکمل ټول په پردې کې دي. خو موږ اسلام 1400 کاله مخکې موږ ته اسلام دا وایي چې پرده وکاسې زنانو. زنانو دپاره خداوند متعال یو عزت ورکړی دی. اسلام زموږ زنانو ته عزت ورکړی دی، خو لیکن زموږ زنانه خپل په عزت باندې نه دي خبر. اسلام زموږ زنانو ته دا وایي چې ای زنانو تاسو په کورونو کې واوسیږئ، د کورونه بهر مه وځئ، نفقه ستاسو په خاوندانو ده، هغه یې درته رارسوي. څه ضرورت بازار ته، څه ضرورت بل ځای ته، څه ضرورت؟ الله څه وایي؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وقرن فی بیوتکن. بس خطاب د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبیانو ته دی چې په کورونو کې واوسیږئ، بس بهر مه وځئ. د رسول الله صلی الله علیه وسلم زنانو ته الله وایي، نو زموږ زنانه د چا په یاد دي؟ وقرن فی بیوتکن. بس مطلق د اصولو دا قاعده ده، که علما ناست دي مطلق په اطلاق باندې جاری کېږي، بس قید مقید نشته، هېڅوک یې تغییر تبدیل نشي پکې کولی، بس په کورونو کې واوسیږئ، بهر مه وځئ. ولې موږ دا نه عملي کوو؟ ولې نن سبا څه وایي؟ خاوند ته وایي ته په کپړو باندې نه پوهېږې، نو ځکه زه بازار ته ځم کپړې اخلم، تا غلطوي یا دا د هغه دی یا نور شیان اخلم، ته په دې باندې نه پوهېږې. زه تاسو ته وایم چې خداوند متعال څه فرمایي؟ ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن. دا زنانه دي خپل زینت او خپل ښایست خاوندانو ته ښکاره کړي، بل چا ته یې نه ښکاره کوي. نو تاسو ورته ووایاست چې ته وایه چې ته په کپړو باندې نه پوهېږې، نو خو زینت خو زما لپاره کوې. زه ځم خپل په دکان کې خپله کپړه خوښومه، کم شی چې زما خوښ شو هغه راته راوړم چې دا واغونده، کم شی چې زما خوښ شو درته وایم دا واغونده. ته چې کاره چې ته وایې ته په کپړو باندې نه پوهېږې، دا دې واغه دی. اما ضرورت که چیرې پیدا سو، ضرورت زنانه ناجوړې سو، ضرورت ورته پیدا سو، هم الله موږ ته یو حکم کوي. الله قاعده راته ایښې ده په 22مې سپارې کې خدای تعالی څه فرمایي؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یدنین علیهن من جلابیبهن. خپل صدرون دې په مخ باندې راځوړند کړي، بغرۍ دې واغوندي، بغرۍ
بغري دې واغوندي بیا دې روانست. او بیا هم خداوند متعال څه فرمایي بیا قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن، چې په لارې باندې زه یې زنانه هم خپل سترګې کښته واچواس. خپل سترګې که په بغرۍ کې هم یاسه خپل سترګې کښته واچواس، اخوا دېخوا ګورئ ما. بله قاعده اسلام موږ څه وایي زنانه چې بهار ووتله په حجاب کې به وي، خپل سترګې به کښته اچولې وي، د سړک په غاړه به روانه وي، اواز یې هم عورت دی، مخ یې هم عورت دی، ورغوي یې هم عورت دی، ټول بدن یې عورت دی، چاته به ځان نه شوي. که چا خبرې ورسره وکړلې دې اواز یې واورېدی دی هم په ګناه کې اخته دی، هغه هم په ګناه کې اخته دی. اواز یې عورت دی. اواز ښځه ولې قضا نشي کولی؟ ښځه ولې امامت نشي کولی؟ وایه څه ده؟ اواز یې عورت دی که نه؟ اواز یې عورت دی. خبر باید ونه کړي. قرآن مجید په زوره نه وایي، دومره په زوره نه وایي چې بل څوک یې واوري، استاسب یې وایي. خو لیکن ګورئ یوه زنانه به په ورځ د قیامت 4 کسان جهنم ته بیایي. 4 کسان، 4 کسان، یوه زنانه به 4 کسان جهنم ته بیایي. ټیم هم پوره د خیر، زه میلمه یم، 15 منټ ماته ټیم راکړي. خیر 4 کسان به جهنم ته بیایي. دا خالق قصه کوم. بس د دې نه مخکې یو قاعده ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته. وایي خبردار هر یو ستاسو نه شپونکی دی، ستاسو نه به څه کېږي؟ د ما تحت حساب کېږي، د ما تحت حساب به کېږي. سی تر کنټرول لاندې چې کم وي د هغه حساب به ستا سره کېږي. حاجي ماما، حاجي صاحب خپل د کور مشر دی، دی په ورځ د قیامت مخامخ الله دروي، حساب به ورسره کوي. ستا زوی ستا تر کنټرول لاندې و، چرس یې وله بلکل خدای نه خسته، سګرټ یې وله و، کیتې یې کولې و، لمونځ یې نه کوی و، دا کارونه کول و، تا ولې نه منع کوئ؟ الله به دا حساب درسره کوي. د قوم مشر زموږ د بلوڅانو مشر عبدالله سنجراني دی، دی په دې نه خوشحالیږي زه د قوم مشر یم، فخر افتخار. پخوا به چې کوم یو څوک به مشر کوی شاته کېدی به زه نه کوم، دا ډېر غټ بوج دی. پیر سبا شریف کې چې ما ته خلافت را کېدی د نقشبندي شریف د قادري شریف وي، ما ته ویل دا امانت دی د مشایخو ته تسلیم سو، دا امانت دی د مشایخو ته تسلیم سو، دا یو غر دی ستا په سر باندې سو، دا یو غر دی ستا په سر باندې سو. نو پخوا به دا چاته به چې مشرتوب یو شی ورته هغه به شاته کېدی ژړل به زه نه کوم، خو لیکن نن سبا خوشحالېږي ورته. نو عبدالله په دې باندې نه خوشحالېږي، دا یو غر دی په دب باندې پروت دی. په ورځ د قیامت به دی خدای حضور ته درېږي، خدای به ورته وایي دا قوم ستا تر لاندې وو، ستا تر کنټرول لاندې اوس حساب کتاب یې راکړه. د مظلوم پوښتنه دې وکړله، د یتیم پوښتنه دې وکړل که نه، د مسکین پوښتنه دې کوله که یا، امسایه دې بل فرض خوراک نه در وښتی هغه پوښتنه دې کول که یا، د مریض پوښتنه دې کول که نه، دا کارونه دې الله به حساب کتاب ورسره کوي. اوس راړو خپل مقصد ته. نو یوه زنانه به 4 کسان جهنم ته بیایي. اول خپل خاوند به جهنم ته بیایي، دا فاحشه زنانه، دا زناکاره زنانه. د اوس چاته وایي؟ د اوس باندې د جنت بوی حرام دی. د اوس دې ته نه وایي چې خپل ښځې باندې سربیره سړی ګیر کړي به دا د اوس دی. د اوس دې ته وایي چې کوم د زنانه د زنا دپاره چې کوم اسباب تیاروي دم د اوس دی، چې پوهېږي چې په دغه سبب سره زما زنانه، زما ښځه یا زما خور یا زما لور په دغه وجه باندې زنا ته آمده کېږي، په دغه وجه باندې زنا ورته اسانه کېږي، دم په د اوس کې شامل دی. نو دغه فلیطه زنانه الله به ورته وایي جهنم ته بوځي. زنانه به ورته وایي یا الله لږ ټیم ماته راکړه. وایي څه وایه؟ وایي دا زما خاوند نه دی؟ وایي ووایي دا هم جهنم ته راسره بوځي. وایي ولې؟ وایي زه خو منع کولی سوم، ما ته موبایل را کړی و، موبایل زما سره و، هېڅ نه راته وایي، ټنګ ټنګ ټلیفون الو سلام علیکم وعلیکم السلام، هېڅ نه راته ویل. بس زه منع کولی چې موبایل ما سره اخیستی وایي ټوټې ټې کړی وایي غورځولی وایي ته چې کار ته موبایل کې غږېږي. زه منع کولی سم د بازاره، زه منع کولی سم د دکاندارۍ نه، ما باندې کنټرول کولی سو، زه شریعت ته آماده کولی سوم، خو لیکن بیا هم زما کنټرول یې نه کوئ. یا الله دا خاوند هم ما سره دوزخ ته بوځي. وایي صحیح ده، ستا خبره صحیح ده، خاوند یې هم جهنم بوځي. بیا به وایي یا الله لږ صبر چې کم زما مور د مور دا هم ما سره جهنم ته بوځه. ولې؟ مور په ما باندې خبره و پارشي باندې چې دا کوي، خو لیکن څه به وله زه د همسایه پیغور دی، تربور پیغور دی، د اکا زوی پیغور دی، خبره پټه کړه. ورځ د قیامت به بیا ورته ووایه دا ورته ووایه چې خبره پټه کړه.
مور چې کوم ده مور دا د کور په مکمل معلوماتو خبره وي چې زما مژور دا کوي زما لور دا کوي زما پلانکې دا کوي خو لیکن حال نه وایي نو دغه زنانه به ورته وایي چې زما مور هم ما سره جانم ته کش ولې په ما باندې خبره وه زه کولی سو که دې زه نسم منع کولی خاوند ته به ولې وایي خو لیکن بیا هم دې پټول یا الله دا هم ما سره جانم ته بوز وایي بویه زه دم ستا خبره هم صحیح ده بویه جانم ته ده وایي نه یا الله صبر وکړه دا کم زما مشر ورور چې کوم دی دا مشر ورور دا هم جهنم ته ما سره بوزه ولې دا مشر ورور چې کوم دی دا هم کنټرول کولی شي وینې خو په دې شرط داسې مه وایه چې بس مشر ورور به خامخا جهنم ته ورځي چې کنټرول یې کولی شي پوهېږي زه خپل د خور کنټرول کولی شم خپل خور د بازاره منع کولی شم خپل خور د فاحشه منع کولی شم خو لیکن بیا هم نه منع کول دی به هم جهنم ته ورسره ځي دا یې درې څلرم پلار دا به هم جهنم ته ورسره ځي خو ګورئ خپل آخرت مه خرابوئ خپل حق څرګند که خپل بچي لره کم کار غلط کار چې کوي ورته وایه دا کوه دا کوه ویې وه ویې ټکوه څه به وسي څه به وسي خو ویش به داسې نه وکړي بس خلاص د رزق ذمهواري الله اخیستې ده ولا که د رزق څخه مړ شي چې ته به د رزق مړ شم زه نه د رزق ذمهواري الله اخیستې ده ورځ د قیامت به ته خو الله ته په سپینو سترګو خو ولاړ یې سترګې به دې خو مړې نه ورته اچولې چې یا الله ستا د وجې اسلام د وجې ما خپل زوی ته ویش ورکوي نو مطلب مې دا و چې دا دین څه په اسانتیا نه ده راغلی چې بس اسانه موږ ته راغی را تسلیم سو وایه په دې دین باندې اصحابو قربانۍ ورکړي په دې دین باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم قربانۍ ورکړي تاسو به د جنګ بدر قصه لیدلې وي تاسو به د جنګ احد قصه لیدلې وي په جنګ احد کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم غاښ شهید سو عتبه بن ابي وقاص را ولاړ سو په ډبرې وویشتی غاښ ځینې شهید کوي عبدالله بن قیمه را ولاړ سو سربیره چې کوم د خولۍ اغوستې وه ویې وایي په دغه باندې دا مکمل خولۍ دلته په غاښو کې ننوتله عبدالله بن زهري را ولاړ سو رسول الله صلی الله علیه وسلم په تندي وویشتی وینې ځینې راویستلې دا د دین داسې څه په اسانۍ سره نه ده راغلی ابو دجانه خپل ځان رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په جنګ کې ډال ګرځولی و چې څومره غشې به راتلې څومره ګزارونه به راتلل اول په ده باندې راتلل طلحه رضی الله تعالی عنه خپل ځان غلبیل غلبیل کوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په عشق کې په جنګ کې چې کوم توره به راتلل د په لاس نیوله په لاس به نیول تورې به په لاس نیولې اخر توره مکمل لاسونه ټول غلبیل غلبیل سوله ټول داسې مکمل ختم سو دا په اسانتیا سره نه ده راغلی ګورئ په دې باندې وینې توی سوي دي په دې باندې اصحابو قربانۍ ورکړي دي باید موږ دې سره خیانت ونه کړو ګورئ دا یو امانت دی خیانت مو پشکې کواس باید اسلام ته په هره جمع باندې موږ اسلام ته ترقي ورکړو یا تبلیغ په جمع باندې اسلام ته ترقي ورکړو یا د جهاد په باندې ترقي ورکړو یا په اصلاح د خلقو باندې ترقي ورکړو خو دا کارونه مخ ته بیاست دا زموږ امانت دی دا باید دا سر ته ورسوو موږ که نه په ورځ د قیامت به بیا الله زموږ سره حساب کتاب ډېر سخت کوي خداوند متعال اول ما ته په دې خبر باندې د عمل توفیق راکړي او الله خداوند متعال بیا ته په دې باندې د عمل توفیق درکړي اقول قولي استغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين خداوند متعال زموږ صغیره او کبیره ګناهونه راته معاف کړي یا الله په نظر د رحمت راته وګوري یا الله ستا د قهر او غضب نجات راکړي یا الله د آفت سماوي او د آفت ارضي نجات راکړي یا الله امت مسلمه یو موټی یو بازو وګرځه خداوند متعال امت مسلمه چې په هر کونج او په هر کنار کې مړه وي یا الله روحونه خوشاله وګرځه جنت الفردوس ور نصیب وګرځه امت مسلمه خداوند متعال څوک چې قرضداران وي د قرض اخلاص کې امت مسلمه خداوند متعال چې په هر ځای په جیل او په تاړو کې بندیان وي یا الله بنا حق بندیان تیر رها ور اخلاص وګرځه امت مسلمه چې مور پر مړ وي خداوند متعال جنت الفردوس ور نصیب کې چې مور پر ژوندۍ وي لاس په دوه خپل بچان ته وګرځه یا الله زموږ څخه د دین خدمت واخلي یا الله خپل رضا نصیب وګرځه وصلی الله تعالی خیر خلقه محمد و علیه و صحبه اجمعین برحمتک